الله په ازل کې دا فیصله کړې وه د هغه کسانو باره کې الله ته علم و چې دی به زه ژوندی کړم پیدا به کړم خو دی به زما د پیغمبر خبره نه مني دی به زما کتاب نه مني دا به کافر مشرک مړ کېږي نو دغه علم الله په تقدیر کې ولیکلو الله پاک فرمایي کومه فیصله چې ما په ازل کې د انسان باره کې کړې وه الله ته خو علم و نو هغه کلمو فیصله لازم و ثابت شو چې دا کسان ایمان نه راوړي کوم چې حق نه تسلیمي کذالک حقت کلمت ربک دغه رنګ لازم و ثابت شو ستا د رب کلمه او فیصله علی الذین په هغه کسانو فسقو چې فاسقان دي فسق او نافرمانی کړی ده کومه کلمه خبره فیصله د الله لازم و ثابت شو انهم لا یؤمنون چې بشک دی ایمان نه راوړي دا سرکشه کافر قل اے پیغمبر ته ورته وایا هل من شرکائکم آیا شته استاسو په دې شریکانو کې من هغه څوک یبدأ الخلق چې په اول ځل باندې پیدا کولو کې مخلوق چې په اول ځل پیدا کې مخلوق ثم یعیده بیا هغه دوباره پیدا کې دوباره را ژوندې کی قل ته ورته وایا الله یبدأ الخلق الله په اول ځل پیدا کوي مخلوق ثم یعیده بیا به دوباره پیدا کوي هغه لره دوباره به راګرځي فانا تؤفکون نو کوم خواته تاسو اړول روان یې الله پاک فرمایي بل تاسو کړي کافرونو مشرکانو نه چې په اول ځل دا مخلوق څوک پیدا کړي او خیرات تاسو د معبودانو کې په دې لات منات عزا یا چې تاسو په حرم شریف کې 360 بوتان خېدي په دې کې راته یو او خی چې مخلوق پیدا کړي یو مچخ پیدا کړي یو ماشي پیدا کړي نو مشرکان وی نه مخلوق صرف الله پیدا کړي په اول ځل ثم يعيده بیا به الله دوباره پیدا کړي اگر چې دوباره پیدایش کافر اقرار نکو خو چې په اول ځل د اومنه چې په اول ځل الله پیدا کړل نو په دوباره خو ډیر آسان دي نو په اول ځل د مخلوق د پیدایش اقرار به مشرکان هم کو چې دا صرف الله سره پیدا کړي دا بوتان نشو کولی خو دوباره د جن باغی انکار کو نو چې اول پیدایش ته تسلیم کو چې دا الله کې نو دوباره خو ډیر آسان دي لکه انسان ته وګوره دغه په اول ځل یو سیس جوړی دا لږ مشکلی او چې یو ځل دی جوړ کی بیا د نکاپیان یو باس ډیر زیات آسان شي نو پرب باندې خو په اول ځل پیدا کول او په دوباره پیدا کول ډیر آسان دي نو دی جواب ورنکو یو بوت متیاد نکو چې آو دا الله په اول ځل سره پیدا کړي منات او زاوی نه دا صرف الله په اول ځل پیدایش کړي د مخلوق قل اے پیغمبر ته ورته وایا هل من شرکائکم آیا شته استاسو په دې شریکانو کې په دې لات منات او زا یا د نور بوتان چي من هغه څوک یبدأ الخلق چې په اول ځل پیدا کولو پیدا کی الخلق مخلوق ثم يعيده بیا دوباره هغه را ژوندۍ کی راوي ګرځي قل اے پیغمبر ته ورته وایا نو کافر خو خاموشه پاتې ور دا کوم سړي چې غلطي ویني دی به او د تنه چې بس غلې به ولاړي دا نه به ګونجي شیطان جوړ کړي نبی رسول الله فرمای الساکت عن الحق شیطان اخرس چې حق خبر یو دی نه کې به ګونجي ویني دا ګونجي شیطان دی نو دا کافر دغه سی خو ته پته و چې دا اوس خدای کوي خودل ته دی جریدل بس خاموشه ولاړو ورکه جواب الله يبدأ الخلق چې الله په اول ځل پیدا کړي مخلوق ثم يعيده بیا به دوباره پیدا کړي دغه مخلوق فانا تؤفكون نو کوم خوا تاسو اړول رواني قل اے پیغمبر ته ورته وایا هل من شرکائکم آیا شته تاسو په شریکانو کې من هغه څوک يهدي چې هدایت کی لار خو ال الحق حق طرف ته قل ته ورته وایا الله يهدي الله هدایت کی لار خو للحق د حق طرف ته افمن يهدي آیا هغه کس چې هدایت کوي لار خي ال الحق د حق طرف ته حق ډیر حقدار دی ان يتبع دا چې داغه تابعداري وکړي شي اما لا يهدي یا هغه کس یا هغه څوک چې لار نموني الا ان يهدى مگر دا چې هغه ته هدایت وکړي شي لار خودلی شي فما لكم پس شي وي دي تاسو لره کیف تحکمون څنګه تاسو فیصله کوي څنګه تاسو انصاف کوي وصلی الله جل شانه ډیر خشته آسان دلیل ورکړي چې عقل منی تسلیمي سو کالمی وکني ابي پیږي الله پاک فرمي دینه تاسو کا چې تاسو په دې خدایانو چې دا 315 دل تیخي دي چې چړاوي وته کوي سجدي وته کوي نظر او نیاز کوي په دې کې داس یو شریک شته د الله سره چې هغه تاسو ته نه غلارو هدایت کوي
یا هغه کس چې تاسو ته نیغه لار ښیي هدایت ښیي لکه الله څنګه نیغه لار انسان ته ښیي هدایت ورته کوي یو خدا چې هر انسان په فطرت دین توحید باندې پیدا کیږي دین اسلام په فطرت پیدا کیږي هر ماشوم خو دې ته لږ معمولی دلیل ورکړه به دې خدای مني خو به مور پلار يهودي کی یا نصرانی مجوسی مشرک کی یعنی نور هر ماشوم کا کافر کده مسلمان دی په فطرت په دین فطرت پیدا کی نه یو خدا غده دویم الله انسان ته عقل ورکو چې په دې عقل په ذریعہ ما او په جنزمت اسمانونو تو ګوران واس په مېته د شپې د ورځې د تنظیم پلوراتلو ته تبد الله د توحید اقرار وکړي دریم الله انسان ته حواس خمسه ورکړي دي د لمس د ذائقې د لیدو د نظر نو په دې باندې الله معلوم کړ درې شو سلورم لار الله د حق طرف ته چتا ته پیغمبران رولېږي چې تا ته نه غلار خي الله ته درابلی دا غیس یو لاک سلیر زره کم بیش پیغمبران الله د نه غلار د پار را لګلی دغه صحیح بیا کتابونه ورکو او خو بوت کوم پیغمبر را لګلې دی بوت د عقل درکړې دی که بوت پیدا کړې دي سکړې دي اسم نه کړه بیا تاسو الله پرېږ دی بوتانو پس جن الله پاک فرمي دا څنګه فیصله ده دا تاسو څنګه انصاف کوي او بوت خدا سي دی چا خو لار خو دل سکي او په خپل لار نه پیژني که یو ځای کې دیخي او چت پر راغورځي دی بوت ته دی خو چت ته باندې راغورځي منډه وهلی شي اوس وړاندې د انډیا ته د اندوانو رسم پای کې هغه بوت را روان کړي اور په اولږي ځان بچ کړي دي دا ټول منډه کې څوک سچ خپل خدای بچ کړي دا څنګه خدای چې ته حفاظت کې خدای خو هغه چې تمام کائنات سنبالي د حفاظت کوي دنیا آباد د شپورس په خپل ټیم راځي نو چوسته یو سیس ته خیال ساتي او ته حفاظت هغه بس تاسو حفاظت وکي نو الله پاک فرمایي دا تاسو څنګه فیصله کوي چې هغه لوی رب خدای پرې دی چې تاسو حفاظت کوي او د لاندې نور پسې ګرځي چې خپل حفاظت نشي کولای لار نه موني که چېرته الله دی بوت حیات زندگی ورکی عقل او شعور ورکی بیا هم دی تاسو ته نه غلار نشي خودلی یا د عیسی علیه السلام عبادت شوی د عزیر علیه السلام د فرشتو نو چې الله وتنی ویلي په خپل اختیار سره دی چاته لار خودلی شي نه قل تورته وایا اے پیغمبر هل من شرکائکم آیا شتر استاز په دې شریکانو کې من هغه سو يهدي الى الحق چې لار خو رهنمایي او چې د حق طرف ته قل تورته وایا الله يهدي الله هدایت ته لار خو للحق د حق طرف ته چې پیغمبران رولېږي کتابونه او تورکل عقل درکو حواس خمسه درکو په دین فطرت پیدا کی افمن يهدي آیا هغه کس چې هدایت کوي ال الحق د حق طرف ته یعنی لار د حق طرف ته خي حق ډیر حقدار دی ان یتبع چې داغه تابعداري وکړي شي کنه د په مقابله کې اما لا يهدي یا هغه سو چې لار نمونی الا ان يهدى مگر دا چې هغه ته هدایت وکړي شي لار وته خودلی شي فما لكم پس شوی دي تاسو لرا كيف تحكمون څنګه تاسو حکم او فیصله کوي وما يتبع اتباع تابعداري نه کوي اکثرهم اکثر د خلقنا الا ظنا مگر د ګمان د خیال او وهم ان الظن بشک الظن او خیال او ګمان لا یغني پکار ناراضي من الحق د حق په مقابله کې شيئا حس ان الله علیم بشک الله عالم ذات ته بما فحغ سيفعلون چې دوی کوي وصلی الله جل شانه فرمای چې په دې مشرکانو کې اکثر نه مراد جميع ټول مشرکان دي چې دی خپل وهم خیال او ګمانونو پسې زی څه دلیل قطعي وسره د بوتانو په عبادت نشته نو ته بوتان ویلي د نو سره دلیل کتاب شته او خپل وهم او ګمان پسې دی خپل مشران لیدلي دي بوتانو ته شدي چړاوي کوي بس دغه خیال او ګمان پسې دی روان دي الله پاک فرمایي دا ظن او ګمان دا د حق په مقابله کې هیڅ پکار ده ناراضي دینه بلها مسلې علماء ورست دي د حدیث بلا اقسام دي حدیث متواتر او د متواتر بیا سلور قسم دي متواتر لفظي معنوي طبقات تواتر توارث نو دا خو بدینه خو باقاعد ثابتيږي پاتې شو خبر واحد دا ځونی وي نو دا خبر واحد نه عقاید نه ثابتيږي لکه شرع عقاید کې قاعده ده ولا عبرة بالظن في باب الاعتقاديات فعقاید کې خبر واحد دا نه چلیږي دا د خلاف دلیل قطعي موجود دي نه باقی نه ثابتيږي اعمال دي نو په اعمالو کې خبر واحد چې راشي دی بقابل اعتبار وی الله دې رحم وکړي نن سبا داسې خلک راغلي چې د قران نه بعد حدیث بالکل نه مني نو دا کفر دی ښه که ته حدیث نه انکار وکړي نو موږ به ته کمی وي حدیث قران کې خدا نشته چې سوره کاته بل ساري کې سو به د ماسپخینه کې
نو ته حدیث نه منې بیا راځي مونځ هم کې دا مونځ خو د حدیثو نه ثابت دی الله پاک فرمي وآتوا الزکات زکات ورکړي نو د زکات نصاب د څه نه ثابت دی قرآن کې خو تفصیل نشته دا په حدیثو کې دی الله وی حج کې نو حج به څنګه کې دا په حدیثو کې تفصیل دی قرآن کې صرف راغلي دی حج وکړه حج بس کې څنګه حج کې څو فرض دي څو واجبات دا و کې څنګه دا په حدیثو کې راغلي دي نو تا خو که د حدیثو نه انکار وکړو د نیمه نه زیات دین دی لاړو ختم خو بیا نه پیږي نو داسې خلک نه دا کافر دي نه بزان ساتي خدا عقاید دي زمونږ چې کوم سړی د حدیثو نه انکار کوي د هر قسم حدیثونه نو دین ځان ساتي خو نن سبا دا فتنه ډیره په زور روانه ده لکه پرویزی او فرقه د پر کراچي سین کې شته دي سوي صرف قران وی حدیث په چاره واست دي لا پرون یو عالم کلیپ وریدو ودا چا ویل چې د پیغمبر سره محبت کو د ایمان علامه دی ماته قران کې خوخه نبی علیہ السلام نه واغښتي چا ویل چې د سره محبت وکي نو قران کې ښکارا آیاتونه د الله پاک فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الله پاک فرمایي د امتیانو ته دی وایي که تاسو دا وایي چې مونږ د الله سره محبت ونو زما اتباع کې الله به سره محبت وکي نو پیغمبر سره محبت کول دا خو د ایمان علامه ده بهرحال مونږ تفسیر وکړي وما يتبع اتباع تابعداري نه کوي اکثرهم اکثر د دوی نه الا ظنا مگر د وهم او د ګمان ان الظن بشک ګمان او وهم او خیال او ګمان لا یغني پکار ناراضي من الحق د حق په مقابله کې شیئا هیڅ او نو دوس وګوره که پچا دی بدل غلط ګمان راځي نو ګمان پسې باندې چې ترکمه د خپل سترګو یو کار لیدل نه ګمانونو پسې باندې دوخه نه په خپل رور په مور په خور په خزه پچا بد غلط ګمان نکو الله پاک فرمایي ګمان د حق مقابله کې هیڅ پکار نه راځي په ګمانونو څوک فیصله نه کوي په ګمان مخزله طلاق نه ورکي په ګمان مرور سره رشتہ نه پرې دي دوست سره په ګمان باندې چې وهم او ګمان دی ذهن تراشي چې یاره بدګماني شروع کی نه پدې بچا سره رشتي هیڅ نه پرې دا ګمان دی پکار ناراضي ان الله بشک الله تعالی علیم عالم ذات بما فحق عملون يفعلون چې دوی کوي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك